یو بادشاه دا هغه یو وزیرو هغه د مولیانو مخالفو وی په هره زمانه کې د علماء مخالف خلک وي نکتې راوباسي نو هغه به هغه علماو پسې ډېر بد وي دا مولیان داسې مولیان بادشاه ته مجبوره او بادشاه ښه سړی و عالم دوست و علما دوست و هغه به وایي چې ګوره دا زمونږ ښکلي اعمال اخلاق دا د علماو برکت دی او علما پسې بد رد مه وایه نه پوهېده چې نه پوهېده بادشاه وې راشه په حکمت یې پوه که حکمت عجیبه شی دی وی په حکمت یې پوه که نو حکمت دا چې چیلی والا بادشاه ورکړه او وزیر لا وی دا چیلی ځان سره واله خو ګورې دا ډېره قیمتي چیلی ده زما تحفه ده نو مهرباني به کې دا به کور کې دننه ساتئ اچې نه بارې نوکر له ورنه کې غلام له ورنه کې کور کې دننه به ساتئ او وی صاحب ستا تحفه ده به دا سر و چشم به ساتم دلته به ساتم او زما ښځه بچي به د دې خدمت دی دا خو ډېر قیمتي شی دی نو کور کې به یې ساتله چیلی قټه شوه چیلی بچي راوړل د به ترې پیم اخېستل ګڼ بچي راوړل بادشاه به ترې کله کله تپوس کوله که چیلی دې څنګه ده وی صاحب ډېره ښه ونډه ورسه ورکوم او ډېره ښه تکړه او بلا پی کوي او بلا بچي راوړه یو ځل ته بادشاه تپوس وکړو چیلی څنګه ده وی صاحب لوی کنډک ته جوړ شو خو بادشاه سلامت یو اجازت دنه غواړم که اجازت دې راکړه چې د کور نه یې لږه بار وباسم او په نوکرانو باندې خدمت وکړم نو ډېر بخي وی ولې نو بادشاه سلامت لوی شرم دی په کور کې دننه ځکه چې کوم نران بچي راوړي دي که نه هغه نه مور پېژنې او نه خور پېژنې واقعي چیلو کې همدغه مزاج دی اخو نه مور پېژنې نه خور پېژنې او کور کې د مالونه دي زما ښځه ده د هغې په مخ کې نخرې پخرې کوي او نه خور پېژنې او نه مور پېژنې نو که اجازت ته راکړه چې بارې کوم لوی شرم دی یاره بادشاه سلامت چې دا ولې دی چیلو کې دا خاص صفت دی دا خاص صفت پکې ولې دی نه خور پېژنې نه مور او د خور مور د پاسه د خلکو مخ کې وردانګي بادشاه ورته وی دا دوی کې مولا نشته مولا پکې دی که مولا پکې دا چل به نه کو باس وزیر وی زما دې په توبو توبه که نن نه پس به مولا پسې خبره وکړه واقعي که دا مونږ خپله خور او لور او مور پېژنو زما د قسم د الله په ذات دا د علماو برکت دی خلک وی یورپ او امریکا ما ته چې څوک د یورپ او د امریکې نوم وادي که نه زه یم چې د پاسه پې سړی متیاز یم د یورپ او د امریکې په تهذیب د انسان ګندګي خو څه کوي چې د خنزیر نجاست غلیظه سړی ور واچوي ما له الټی راځي د یورپ او د امریکې د تهذیب نه یورپ امریکا څه شی ازادي ده پکې دا څه تهذیب دی چې ازادي ده دا د پیغمبر مبارک حدیث او دا قرآن شریف چې دا په جماعتونو کې پروت دی زما د الله په ذات قسمي چې د دې اسلام رڼا په چا کینې به حیواني حیوان یورپ او امریکا کې حیوانیت دی انسانیت پکې کم ځای نه دی خور د سړي د رور په مخ کې پردي سړي سره وځي لور د سړي د هغه په مخ کې پردي هلک سره ځي ښځه د ده په مخ کې پردي سړي سره ځي مور د سړي د په مخ کې پردي سړي سره ځي ورته نشي هلکه مه کوئ تصویر مه باسه تصویر هغې په مخ کې به رواني ولې وایي دا مې بوای فرینډ دی دا مې الک دوست دی او الک به وایي دا مې ګرل فرینډ ده جینۍ دوسته مې ده بل ګنټي بجاو شي سړی به ورشي خیر دی فلانکې ته اواز که لور نوم به ورته والي د ښځې نوم به والي د خور نوم به والي د مور نوم به والي هغې ته اواز که مجال شته چې دی ورته وایي ته څوک یې صرف دونه تپوس به وکړي بھائی سان څوک یې وټ آر یو څوک یې او ورته وایي زه د ستا د هغه پلانکې دوست یم دا ښځې خور بوای فرینډ چکر لګو اوس به ورسره څه کوې که ورته وایي چې نه وځه په پښتنو خو نه چې کوتک کوتونې ستا هغه داسې داسې کړي تماچه ورپسې راوالي زما ښځې سره لور سره دوستانه دا نشته هلته که دې اویت کړی به راته پرتې وي خامخا د سړي په مخ کې د خور سړي سره موټر ته خېږي نشي ویلی چې مزه زما د خدای په ذات قسمي دروغ درته نه یم نن سوی مروت د ماته یو سړي ټلیفون وکړو
ناصر عبدالقیوم په مخ کې ټیلیفون یې ماته وکړ او ماته وی مولانا صاحب ستا بیانونه مې اورېدلي دي جون کې مې انقلاب راغی مې کوم ځای وي په لندن کې انګلینډ کې ما خو ماته وی لوی غم باندې ما اورېدلی ما مې هغه څنګه وی د ښځې او د خواښې نه دومره لرې تښتېدلی یم لکه پېښور او کراچی دومره لرې ته تښتېدلی یم بشیر وی موږ له ښځه کوه کمبخته په قلار کښېنه غلې کښېنه چې ښځې نوم وانلې که ښځې نوم دې واغېشت نو ښه به ني دومره لرې ته تښتېدلی یم مې ولې نو ما ته وی چې خواښې او ښځه به مې زما مخکې سړو سره تلې ما پابندي نه شوه لګولې که مې لګول اتکړی راته لګېدې نو بس چې غل نه تښتي مل دې وتښتي 2 کیلومیټره ته لرې وتښتېدم داسې انسانیت دی وی دا مې دوست دی وی نور څه یو بل ته نه وایو اسې چکر لګاو او ما یې مستو کټوی کیده پیشو ته اسه به ورته وایي ناسې به ورته نیغ نیغ ګورې دا څه عقل دی دا څه فکر دی په قسم مې دی د خدای په ذاتي یورپ او د امریکې تهذیب باندې چې لاړې ورته کې لاړې یورپ بسې او امریکا بسې او استرالیا بسې او جرمني بسې او د هغې تهذیب بسې دا زما چیلنج دی چیلنج چې د واده په وخت کې په ټول یورپ کې انټچ پاکه ښځه نشي پیدا کولی او الحمدلله زمونږ د واده په وخت کې 100% ښځې پاکې دي ټول وایي الحمدلله دا د چا برکت دی دا د دې اسلام برکت دی هلته د سړي په مخ کې خور لور هغه صاحبه موټر ته ورسره خیږي او دلته کې زه خپل دکان کوه خپل کاروبار کوه خپل زمینداري کوه خپل نوکری له زړه جمع دی چې زما حیا او عزت په کور کې محفوظه ده د چا برکت دی اسلام هلته نشي وی یو ملګري راته د دې پېښور خبره کوله ما له منزله کله کله راځي اوس راغلی د انګلینډ نه ما ته وی جیبه ده مې تاسو دومره نشئ ویلی ښځې ته وی څنګه ووایو ووایو خو هغه راپورټ کړي ټریبل ایډ ټلیفون وکړي پولیس به راشي اتکړی راته اچوي هلکه ولې ته دا خبره کې د بوای فرینډ تم ځان له ګرل فرینډ وساته جینۍ دوست وساته ولې منې کې ازادي ده هر چاته وی جماعت کې چې مونځ وکړو هغه راته عجیبه خبره وکړه نو وی چې دا کم په دې مسله کې ګیري غریب نو د مانځه نه پس دیوال ته برجې ته ډډوالي پریشانه ناست مونږ خو پېږو مونږ ته خو آثار معلوم دي قرینه خو دال ده مونږ دې تپوس وکړه هلکه خیر دي یاره خور مې هلک سره تله او ما منې کړه چې نه به ځې اوس راپورټ یې کړی د پولیس سبا به عدالت ته ځم او بیا هغه راپورټ د پاکستان راپورټ نه دی بیا به اتکړو سره جیل ته ځئ بل اوس چې مو کتل بل برجې ته ډډوالی ده دا خو هم د غریب مسله کې ګیر دی هلکه خیر دی یاره جې ښځې ته مې وی نه به ځې هلک سره زما مخکې خطا ما منې کول هغې ټلیفون کړی د پولیس پرچه کټ شوې ده بل اوس به جیل ته ځم بل اوس کتل بل دیوال غاړې ته مازدیګر مانځه نه پس پریشانه ناستو وی بل اوس چې مو کتل ملا صاحب چې جمع وکړه د برجې ته هغه هم قریب ډډه وواله هلکه ملا صاحب خو هم د متاثرینو نوکر دی دا خو هم په غم اخته دی ملا صاحب خیر دی څه چل دی یاره صاحب څوک هغه مور خور وغیره هغه هلک سره ګرل بوای فرینډ سره تله منې کړې ده راپورټ یې کړی قسم درته خورم په جومات کې چې حقایق درته ویم ګورې دی کې پوټې شبهه ونه کې حقایق درته دا تهذیب دی خوښ دی الحمدلله محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قرآن او د حضور پاک نږدې شاګردان صحابه کرامو چې مونږ ته کم سوچه دین او اسلام را کړی دی والله والله چې دا د انسان نه انسان جوړوي یورپ پسې نو علماو په تاسو ډېر لوی احسانات دي زمارونو ګورئ دا ښکلې عقیده دا ښایسته اعمال اخلاق دا مور او خور دوی کې تمیز نه د علما کرامو برکت دی علماء ځکه خو الله قرآن شریف کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب عالم او غیر عالم چتیم برابر نه دي علماو له خدای په دنیا کې مقام ورکړی دی لویه مرتبه او لویه رتبه ورکړې ده او د علماو له په آخرت کې هم لوی مقام او مرتبه ده اوس دا حدیث دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مشهور صحابي دی دا چې کوم راوي دی د نوم بحث دی د پلان نوم حکیم دی دی د خپل پلان نه نقل کوي د حکیم نه او حکیم د خپل پلان نه نقل کوي چې د بحث نیکه دی د هغه نوم معاویه ابن حیده دی رضی الله تعالی عنه یو مشهور حضرت معاویه ابن ابي سفیان رضی الله تعالی عنهما دی پلار او زوی دواړه صحابه دي اجلا
او دا معاویه رضی الله عنه ابن حیدا دا ځان له مستقل بیل صحابي دی، هغه نقل کوي د چانه؟ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه. فرمایي چې ما د نبی علیه السلام نه واورېدل یقول چې هغه فرمایل فی قوله تبارک وتعالی، ای فی تفسیر قوله تبارک وتعالی، د دې آیت په تفسیر کې چې کنتم خیر امة اخرجت للناس. د مارونو په دې خبره ځان پوه کې چې اصل منبع د الله قرآن دی او احادیث د نبی علیه السلام شرح د قرآن ده. وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اللہ قرآن شریف کی فرمائی وی ما قرآن جو عظیم نصیحت تر نازل کا خود قرآن معنی مفہوم تشریح دا بنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضور پاک کل قول سرکی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، کل فعل سرکی، کل تقریر سرکی. بید پیغمبر علیہ السلام دا عینکونا دا غد نظرنا کچا قرآن تا پبل نظر اکتل او سوچا مانے مکلنو دا گمراہ دے. دا حقیقت تا تویم دا پیغمبر علیہ السلام حدیث تے کدی اصاب سیشو بیا قد اخطا خطا دے. قرآن تا بمون دا چا پا نظر گورو؟ دا حضور پاک پا نظر. او که پیغمبر علیہ السلام تا چا دا قرآن دا نظر نا بغیر پا بل نظر اکتل نو دا هم گمراہ دے. دیر خلق دی حضور پاک یو دیر لوی سڑی منی، کافرانی منی لوی سڑی، خو اغی پا بل نیتی منی ویو خیار دیر زیادو ہوئی، وی نفسیاتی سوچے دیر زیاد مضبوطو پا دی منی. دا دا گمراہ خبری دی. بے شک منگ منو چی خیار دیر زیادو دا عوام و نفسیات ارسنا، خو دا او خیار توپ او دا مہارت و تا چاور کردی دی وایا اللہ ور کردی. دا ما تا قرآن ویلے دے، کہ قرآن ما تا نوے ویلے بیا با ما نمانو. قرآن ما تا وی کہ دے اخیری پیغمبر دے، امت اخیری امت تے، نا پس بل پیغمبر نرازی، امت نا پس بل امت نرازی. زمانم دا قرآن خبر منم. نو قرآن تا بدا چا پا نظر گورو؟ دا حضور پاک مبارک. او پیغمبر علیہ السلام تا بدا چا پا نظر گورو؟ دا اللہ دا قرآن دا وینا پا نظر چھ منگتا اللہ سنگویری دی اغا سے بمنو. نو دا قرآن شریف تفسیر کے فرمائی کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن شریف کے اللہ فرمائی تاسو بہترین امت اخرجت اظہرت للناس کہ دخل اہداء الناس لنفع الناس کہ دخل کو دا فیری دا پارا تاسو روح کلے شوی. کنتم خیر امت بہترین امت. کنتم لکا ویدا خدا ماضی بعید مانا نو ٹھیک تا کنتم خیر امت فی علم اللہ اللہ پا علم کے، یا کنتم خیر امت فی اللہ لوح محفوظ کے، یا کنتم پا مانا دا انتم سرام مستعملی گی. کنتم پا مانا دا انتم سرام مستعملی گی. قرآن شریف کے دا مثالون اشتخ وقت کم چید اللہ در کم. از کنتم کود بل دے کے رازی مانا دا از انتم سرا بار باز باز دینو کے مستعمل دے. از انتم خیر امت او دا خطاب چاہتا دے. بعض علماء وجہ دا صحابہ کرامو تا خطاب دے، ولی صحابو تا خطاب دے کنتم خیر امت. بل حدیث پرانا کرے، حدیث کے رازی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین پیڑے دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیڑے دا. ولی بذات دا پیغمبر علیہ السلام شاگردان. منگم دا حضور پاک شاگردان یو خواہ منگ سیو دا حضور پاک شاگردان، خو بذات نیو بالواسطہ یو. دا شاگردان و شاگرد، دا شاگردان و شاگرد دم پہ شاگردے کے رازی. خو صحابہ کرام کم شاگردان ہوا بذات شاگردان. اگا خلقو قسم پا خودے کہ دا حضور پاک سرا پا نارو پا تکلیفونو زندگی تیرا کردے. اگا خلقو کہ پا دے خپلو لا سنے دا رسول اللہ مبارک نتوری تنبولی دی. اگا خلقو پا احد کے او پا نور زینو کے اللہ رسولہ نحری دون نحرکا شاعتاو درے گا زماستان بستانا مخ کی زد مرشم قیمے دشم خدا اللہ رسولہ چیتا بچ شے. اگا خلقو نبی علیہ السلام سعد ابن ابی وقاص سے بپا احد کے کل غشی وشتا نو حضور پاک بے استشرافو کو دلتا بے لاس کے خود اور تصوی اللہ رسولہ مانا شاعتاو درے گا مخ کے مو درے گا دچے ڈس کوم ڈس پا ما کی گی غشی علم دا دشمن غشی پا ما رازی تو نہ لگے رے زد مرشم او دے لگم اللہ رسولہ چیتا بچے. یو زنانا دا زنانا اگه یو خپل معشوم راوړو علیہ السلام یو جهاد لروانو یو معشوم بچی راوړو په اورونی کې معشوم تړلې شوی د په یو معشوم او نبی علیہ السلام ته ودرېدا الله رسوله زما خو ټوله شپه بیګا جړلې دي
ولې مې جړل؟ ما وی چې رسول الله مبارک به جهاد ته ځي، زما کور کې څوک نشته چې ولېږم، پلار مې شهید شوی دی، رور مې شهید شوی دی، خاوند شهید شوی دی، بچی نشته. نو ما وی چې خدایا حضور پاک به د تورو په منځ کې به د غشو او د نیزو په منځ کې به دومره زما څوک نشته چې د حضور پاک مخې ته ودرېږي، ځان مړ کړي، خو د هغه نه غشي وتمبئ، د هغه نه توره وتمبئ. ټوله شپه جړلې دي، خو بیا مې سوچ راغی الله رسول دا بچی مې راوړی دی، دا ځان سره د جهاد نه بوند په دې سوکم په دې ماشوم دې ګرځېدی شي، توره چلولی شي، هغه ستا پی خوري، په ده سوکم. وی الله رسوله داسې وکړه، دا ماشوم یو صحابي له ورکړه، او چې کله په تا دشمن د تورې غوزار کوي، ډال غوندې به دې ستا نه مخکې نیسي، دې دې قیمې شي، خو چې ته بچ شي. خو به کي څوک داسې مهر راوړی به وکړي داسې، یعنې که قبر کې کېښودی او مخ د له قبلې ته کې بچي او فرشتے تا اللہ وی چې دا مخ بل طرف ته کېول، دا مخ دی ولې قبلې ته دی؟ تا خو دې قبلې پسې په دنیا کې کنزل کول، د دې قبلې دین ته خو تا سپک کتل، تا خو امریکې والا قبلې پسې بچې لګولې، تا خو بچې هغې قبلې ته متوجه کړی چې کوم امریکې او لندن والا قبله ده، دی قبلې والا چې کوم دین او قرآن او سنت هغې ته خو تا بچې نه متوجه کړی، نه ځان متوجه کړی. او کوم مدرسه کې چې د دې قبلې دین ښودلی کېده، هغې مدرسې ته خو تا کنزل کول، او چې کوم ملا او کوم حافظ درته دا قبله ښودله، هغې ملا حافظ ته خو سپک کتل کنزل دی کول، اوس دې مخ دې خوا دی اخوا که مخ. الله دې نه دې رسوایې نه اوسېد. دا خبره ټولې ټیک دي، خو زموږ توجه ورته نشته. او د قیامت په میدان کې چې موږ د نبی علیه السلام مبارک حوض کوثر په غاړه